أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. سورة آل عمران سپارہ نمبر 3 د سپاری رکو نمبر 14 او د سورت رکو نمبر 6 آیت نمبر 55 تا 58 بر آیاتونو کې د عیسی علیه السلام د معجزو او د هغوی خپل قوم ته د ایمان د دعوت د ورکولو تفصیلی ذکر بیان شو. سیبا دغه زمانی یهودیانو د عیسی علیه السلام د ایمان دعوت قبول نکړلو. د عیسی علیه السلام مخالفت یې شروع کړو تر دې چې د عیسی علیه السلام د وجلو کوششونه مکرونه او چالبازه اختیارول یې شروع کړل. په دغه زمانه کې د دغه زمانه بادشاہ ټایبریس نوم او د عیسی علیه السلام چې په کومه علاقه کې پاتې کېدو د دغه علاقې گورنر او د دغه گورنر نوم پینتیوس پیلاطس. نو دا یهودیان را پاسېدل او د دغه زمانی گورنر او بادشاہ دا د عیسی علیه السلام خلاف علم سول چې دا نوی سړی راغلی دی او ځان ته پیغمبر وي او زمونږ د پلار نیکه دین د تورات نه انکار کوي او د موسی علیه السلام شریعت منسوخ کوي. نو دوی خو پلار په نیکه د موسی علیه السلام په شریعت او په دین را روانو کنه. نو دوی دغه گورنر او باچا د عیسی علیه السلام خلاف علم سول دا غوی غوګونه ډکړل او هغه گورنر یې په دې خبره باندې آماده کړلو چې هغه د عیسی علیه السلام د گرفتاری آرډر جاری کو. سیبا اعلان وکړو چې دا عیسی نومي سړی ونیسه او عبرتناک سزا ورکې. داسې سزا ول ورکې چې راتلونکي خلک ته عبرت واخلي او بیا د په شانتي څوک جرأت نه کوي چې راوچتیږي او زمونږ د دین نه انکار کوي. نو یهودیان سره د دغه زمانه د بادشاہ د لښکر او د فوج د عیسی علیه السلام په کور باندې ورغلل. عیسی علیه السلام یې په خپل کور کې قید کړلو، په یو کمره کې بند کړلو. دوه مختلف واقعات را نقل شوي دي چې دوی یې په خپل کمره کې بند کړل، د شپې په ټیم کې ورغلل او خپل منځ کې سلام مشوره وکړله چې سبا د سحر رڼا ولګېږي نو موږ به عیسی علیه السلام را بار کو او صلیب یې ولا جوړ کړی پانسی ګاډ. په هغه زمانه کې به پانسی ګاډ داسې اوسېبه چې یو لرګي به داسې نیغ ټک وخلو او بره دې سر ته یو فوټ لاندې دومره مقدار کې به بره سر پرېښودو لکه چې د سړي دا سر څونه وي او د دې سړي د اوږو برابر به په یو تخته داسې یو تخته په دې پلنو پلنو ټک واله. نو چې څوک به پانسی کول نو دا سړی به په دې ولاړ لرګي باندې بره به وتړلو او دا کومه چې تخته به په پلنو یو خوا بل خوا تلې وه دا لاسونه به وله داسې یو خوا بل خوا وغځول نو یو لاس به وله یو خوا کو بل بل خوا. نو دا سړی به په دې تختې باندې داسې رازوړن کو دا لاسونه به هم وله وتړل او بره به وله دې مرۍ سړم پړې واچو دې خپو سره. نو اول به په میخونه ټکوال او بیا به دقسې پرېښودو خوراک څښاک په بند کړی تر دې چې ثابتي وتله. دا د پانسۍ طریقه وه. سیبا او دا دوی چې په دې کم لرګي باندې دا څوک پانسي کول دی ته به صلیب وي. نو دوی وی چې سبا د رڼا ولګېږي نو عیسی مونږ په دې کمره کې بند کړی دی او سحر به په رڼا روباسو د ټول قوم په مخ کې به په رڼا روازباني په سولې باندې وخېجو پانسي به کو ځوړن به کو. نو خلق به عبرت واخلي او بیا به دا جرأت څوک نه کوي. عیسی علیه السلام الله تعالی ته سر په سجده باندې کېښودو او ډېر جړاګانې فریادونه او دعاګانې وکړل چې یا الله
ما ته خو دا نبوت تا راکړې دی، پیغمبري تا راکړې ده، او زه خو یو ستا بندګي او عبادت طرف ته خلق را بلم، او یا الله تا چې کومې معجزې راکړې وي هغه معجزې مې هم دې بدنصیبه خلکو ته ښکاره کړلې. خو دا داسې بدنصیبه قوم دی او دا داسې بدبخته ستا په قهر اخته بندګان دي چې دوی د هغې نه بجای د دې چې عبرت حاصل کړی وي په ما یې ایمان راوړی وي الټه راغلل او زما د وجلو اراده کوي او زه په خپل کور کې دا دې کې قید کړی یم. الله جل شانه عیسی علیه السلام ته وحی راولېږله او فرشتې ورته راولېږلې یا عیسی ای عیسی ته مه خفه کېږه زړه مخکته پورته کوه انی متوفیکه مرګ به په تا باندې زه راولم ستا د مرګ ما یو نیټه لیکلې ده او دوی که هر څومره کوششونه وکړي زما محبوبه پیغمبره دوی تا ته څه نشي ویلی دوی د خپل نجس او پلید لاسونه ستا وجود ته را رسول هم نشي د دوی لاسونه به ستا په جامو باندې مونه لګېږي ستا وجود ته را رسېدل خو ډېره لرې خبره ده د دوی دا نجس ارادې دا کامیابېدی نشي او مرګ ما ستا دپاره لیکلی دی یو وخت به راځي په هغه وخت به انی متوفیکه چې زه وغواړم نو تاله به مرګ راولم چې ما نی غوستې نو دا خو دوی دي چې د ټولې دنیا طاقتونه ځان سره یو ځای کې تاله مرګ نشي راکولی. نو عیسی علیه السلام ته الله یو دا تسلی ورکړله زیری ورکړه او دویمه تسلی دا ورکړله ورافعک الی او ای عیسی ته خفه کېږه ما که دوی ستا د وجلو اراده وکړي زه به تا ژوندې د روح او د جسم سره غونډ په غونډه به دې ځان ته بره راوبلمه اسمانونو ته به دې وخېجومه ځان ته به دې پورته کړمه ژوندې به دې بره وخېجم ومطهرک من الذین کفروا او دا دریم زیری او دریمه تسلی د عیسی علیه السلام الله ورته وایي زه به دې پاک کړمه د هغه تهمتونو الزامونو نه کم تهمتونو الزامونه چې په تا باندې دا کافران لګوي. یو تهمت یې په بیبي مریم باندې ونه لګو چې نعوذ بالله خاوند یې نشته نو دا بچی یې د کوم ځای نه راوړلو یو تهمت یې په عیسی علیه السلام ولګو او بیا پې دا تهمتونه لګول چا وی چې دا د الله زوی دی او چا دی او د وجلو کوششونه کول چې دا جادوګر دی او په جادو باندې وګوره د چا نظر راولي او د چا نه برګې منظرو کوي او چا کې مړي را ژوندي کوي او د خټې نه مرغۍ جوړه کړي هغې له پوکي ورکړي په جادو باندې الوزي. نو هغه د پیغمبر معجزو ته جادو وي او قسمه قسمه الزامونه پې لګول. نو الله عیسی علیه السلام ته د دې خبرې تسلی ورکړله چې دا کافران په تا باندې کوم تهمتونه او الزامونه لګوي زه به تا د دې نه پاک کړم ستا مور بیبي به هم پاکه کړم او تا به هم پاکم راتلونکي نسلونه او راتلونکي خلک به ستا د پاکۍ ګواهي ورکوي تا باندې به تهمتونه الزامونه نه لګوي. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه عیسی علیه السلام سره د ځان دومره غم او فکر نو څومره غم او فکر چې ورسره د خپلو صحابه او د مسلمانانو د حواریینو ورسره غم چې خدایا زما خو برداشت ته زه خو ستا پیغمبر یم چې ستا د طرف نه په ما کوم امتحان او ازمایش راځي زه به برداشت کړم خو دا په ما چې کومو خلکو ایمان راوړي دي دا صحابه حواریین د عیسی علیه السلام په هغه خلکو یریږم چې هغې سره دا خلک ظلمونه او ستمونه ونه کړي. نو الله جل شانه ورته د هغې په باره کې هم تسلي ورکړله چې زما محبوبه پیغمبره ای عیسی ته پریشانه کېږه ما کم خلکو چې ستا اتباع او تابعداري کړې ده زه به دوی د کافرانو نه پورته کړمه اوچت پې کړمه په دنیا کې به عزتونه کامیابی ورکړمه او په آخرت کې به کافران په جهنم کې سوځېږي او ستا منونکي خلک به د جنت په لوړو مرتبو کې وي الی یوم القیامه د قیامت دروازې پورې به زه ستا منونکي خلک اوچت کړمه او پورتوالی به ورکړم دوی ته په کافرانو باندې ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون چې کله دوی د سحر رڼا ولګېده او د عیسی علیه السلام په کور باندې د یهود ورغلل سره د خپل لښکره نو نور بهر ولاړو د کور نه یو کس یې دننه ورولېږو چې ته دننه ورشه او دروازه کولاو کو عیسی لاس نیولې بهر راوله او بعضې تفسیرونو کې دا واقعه داسې ده چې د عیسی علیه السلام د کور دروازه د دننه بند وه نو دوی خپل یو کس په دیوال ورواړو چې ته په دیوال ورواړو دروازه کولو که نو موږ به درننوځو عیسی علیه السلام مونیسو دا یو کس چې کوم دننه ورغی کور ته یا کوټې ته کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام موجود و
او بیا د دروازه کولو کړله او دا نور خلک ورپسې ورغلل نو دا کم سړی چې دننه تلیو د دغه سړي شکل الله تعالی د عیسی علیه السلام په شان دی کو نور وجود یې خپلو او شکل یې د عیسی علیه السلام په شانتی شو او عیسی علیه السلام خو الله شپه په شپه جبرائیل علیه السلام ورپسې راولېږو د نورو فرشتو سره او الله ژوندي آسمانونو ته وخېجولو څنګه وختو د کوټې چتوش لیدو او کونش لیدو دروازه کولو شو که بند نشه دغه کیفیت صرف الله ته معلوم دی او د الله فرشتو ته پیغمبر ته معلوم دی دغه کیفیت نو قرآن واضح کړی دی او نه حدیث نو مسلمان به په دې ګوتې نه وایي چې ښه نو دا کوټې دا ور بندو نو دا بیا څنګه چلو شو نو دا چتوش لیدو چت سوري شو که نه دا دروازه کولو شو که بنده شوه نه چې الله او د الله پیغمبر کومه خبره واضحه کړې ده او ښکاره کړې ده بس دومره ومنه او ایمان پرې راوړه او چې الله او د الله پیغمبر کومه خبره نه ده واضحه کړې نه ده ښکاره کړې او نه ده بیان کړې نو په هغې پسې انخله مه او په هغې کې ډکې مه وکړه هغې پسې به انخلې نه ده هغې تفتیش به نه کیسې به نو الله تعالی عیسی علیه السلام ژوندي وخېجو او دغه یو کس چې کوم د دوی ملګري و هغه په کور کې پاتې شو دوی وردن نه شول او چې څنګه وردن نه شول دغه سړی یې رونیو هغه ورته وی یا لکانو زه خو دننه راغلم کوټه خو خالي ده کور خالي دی عیسی علیه السلام خو نشته نو د هغه دا شکل خو الله د عیسی علیه السلام په شانتي کړو شپږمه سپاره کې او بیا راشي تشبه لهم او هغوی ته تشبیح وشوله هغوی ته دا سړی د عیسی علیه السلام په شانتي ښکاره شو سیبه نو دی ورته وی ښه مکاره مکر کې مونږ سره چلونه کې عیسی خو همته یې نو او ته وی چې عیسی نشته عیسی خو همتي هغه سړی خپل ملګري رونیو او په سولی باندې وخېجو او سړی یې پانسي کوسې به چې وی وجلو او راکو شول لږ سا صورت شول نو چې هغه کوم سرداران او واکداران نو هغوی په خپل منځ کې سره یو بل سره تو مې خبرې پس پسې شروع یا لکه چې دا عیسی علیه السلام دا چې مونږ پانسي کو نو زمونږ هغه ملګري څه شو په کوم طرف لاړو او که دا زمونږ هغه ملګري دی نو هغه عیسی علیه السلام څه شو خپل منځ کې سره خبرې اړی راړی او اختلاف پیدا شو چا وی دا مونږ چې پانسي کو دا عیسی دی او زمونږ هغه ملګری ورک شو خدای خبر چې ځمکې ته ننوتو او که اسمان ته وختو او چا وی چې نه دا چې مونږ دا خو مونږ هغه خپل ملګري پانسي کړی دی عیسی خو نشته خدای خبر چې په شپه کې هغه چرته لاړو بل دوی غور او فکر وکړو نو دی مخ ته چې بیا وله کتل نو هغه مخ یې د عیسی علیه السلام په شانتي و او لاندې خپل لاسونه نور وجود ته چې کتل نو نور وجود هغه چې کوم د دوی ملګري نو په دوی کې سره اختلاف پیدا شو چا وی چې عیسی مو وجلو او چا وی چې خپل ملګري مو وجلو نو شپږمه سپاره کې به بیا تفصیل سره راشي په شپږمه اوومه کې الله جل شانه آیاتونه نازل کړي دي وما قتلوه وما صلبوه چې دوی عیسی علیه السلام نه وجلی دي نه په سولی کړي دي نه پانسي کړي دي بل رفعه الله الیه الله تعالی هغه ژوندي ځان ته خېجولی دی اسمانونو ته خېجولی دی او دا دوی چې وجلی دی خپل ملګري وجلی دی اختلاف پکې پیدا شوی دی چې اختلاف پکې پیدا شو نو دی سردارانو واکدارانو خپل منځ کې یو بل ته وی چې یا لکه بس کارم کړی دی خو سیټ ته شي په غولۍ لاس کې دی خبره مه ښکاره کوې که خبره ښکاره کوې او عوامو ته خبره ښکاره کوې نو بس جامې رانوځي بیا بې عزته کېږو او نور بس حیا هم ځي نو دغه واکداران او سردارانو په خپل منځ کې خبرې اختلاف پکې راغی خو خبره دوی سیټ ته کړله او خاموشي په اختیار کړله چې هسې نه اوس ونه شرمېږو نو الله جل شانه دغه خبره کوي ثم الی مرجعکم ستاسو واپس را تک زما طرف ته دی فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون الله وی د قیامت پر ورځ به زه ستاسو په منځ کې فیصله وکم په هغه خبره کې چې په کومه کې تاسو اختلاف کولو چې آیا عیسی تاسو پانسي کړی دی کړی دا فیصله به زه تاسو ته بیا وورم او بیا ښیم درته او حقیقت به درته بیان کړم فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین چا چې کفر اختیار کو الله وی دته په دنیا او آخرت کې زه دردناک عذاب ورکما نو مسلمان به دا عقیده او ایمان ساتي چې عیسی علیه السلام د خپل زمانه حق پیغمبرو په هغوی باندې انجیل کتاب نازل شوی او حق کتابو
او عیسی علیہ السلام یهود نو وجل دي نه پانسی کړی دي الله ژوندۍ اسمانونو ته خېجول دي او قیامت ته نږدې به الله تعالی بیا واپس دنیا ته راکوزي دنیا کې به جهاد کوي د دجال سره د یاجوج سره ماجوج سره مقابله کوي بیا به وعده کوي خلافت به کوي بچی به کېږي د هغې نه پس به بیا وفات کېږي او چې څوک دا عقیده نه لري څوک چې دا عقیده لري چې عیسی علیه السلام پانسی شوي دي او وجل شوي دي نو دا سړی مسلمان نه دی کافر دی نو الله وی چا چې کفر کو دته به زه دنیا او آخرت کې دردناک عذاب ورکم وما لهم من ناصرین او هیڅوک به د دوی مددگار نه وي واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم چا چې ایمان راوړو نیک عملونه وکړل الله تعالی به دوی ته د خپل ایمان د نیکو اعمالو او د صحیح عقیدی پورا اجر او ثواب ورکی والله لا يحب الظالمين الله ظالمان لره نخوخي ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم پدی آیات کې اوس حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ارشاد فرمای چې دا ټول بیان مونږ ته کم وکړو نتلوه عليك دا مونږ ته تلاوت کو من الآيات دا حق آیاتنا دا حق خبرې دي حق آیاتونه دي مونږ ته تلاوت کو نو تی د خپل زماني يهود او عیسایانو نصاراو ته وروا او هغه ته وای چې کفري عقاید پرې ده راشه قران طرف ته راشه ایمان او اسلام طرف ته و ذکر الحکیم او دا د نصیحت او د حکمت نړه کې خبرې دي اذ قال الله یاد کا هغه وخت چې او فرمایل الله تعالی عیسی علیہ السلام ته سی وتوی یا عیسی اے عیسی انی متوفیک بشک زو وفات کون کیم تعالی را زبا وفات کوم تعالی را په خپل وخت باندې ورافعك الی او ز اوچتون کیم تعالی را ز پورته کون کیم تعالی را په جسم او په روح دوانو سره ژوندې ومطهرك او ز پاکون کیم تعالی را من الذين كفروا د هغه خلکو د الزاماتنا چا چې کفر کړی دي وجاعل الذين او بشک زګر زون کیما جوړون کیما هغه خلکو لرا اتبعوك چا چې تابعداري کړی دستا فوق الذين پورته د هغه خلکو کفروا چا چې کفر کړی دي الی یوم القیامت د قیامت دروازې پوری ثم الی مرجعکم بیا ما طرف تستاسو واپس راتللی فاحکم بینکم نو بزب فیصلوکم استاسو پمینس کی فیما پا اغس کی کنتم فیه تختلفون چه تاسو پا کی اختلاف کولو فاما الذین کفروا پس هر چه اغا خلق چه کافران دی پس بهر حال اغا خلق چا چې کفر کړی دي فاعذبهم عذابا شديدا نو بزب عذاب ورکم دوی ته عذابا شديدا سخت عذاب فی الدنیا په دنیا کې هم والآخرت او په آخرت کې هم وما لهم من ناصرین او نبوی د دوی د پاره څوک مدد کوونکی واما الذين امنوا او هر چې هغه خلق دي چې ایمان یې راوړلو وعملوا الصالحات او نیک عملونه وکړل فیوفیهم اجورهم نو الله تعالی به ورکړي دوی ته اجر د دوی پورا والله لا يحب الظالمين او الله تعالی محبت نه کوي د ظالمانو سره او الله تعالی نه خوښي ظالمانو لرا ذالک دا تمام واقعات او دا ټول خبري نتلوه تلاوت کو مونږ دی لرا علیک پتا باندې من الآیات د آیاتنا و ذکر الحکیم او د نصیحت او د حکمتنا د ډکو خبرو لرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.